نو موږ یو بل اپریشیټ کول پکار دي، نه چې موږ د یو بل خپې ووهو او دا موږ د یو بل خپې نه وهو بلکې د هغه قام هغه خپې وهل ستاسو د پوره ټیم او څومره چې مونږ ګوري هغو ټولو ته د لوی اختر خوشحاليانې مبارک شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو انشاءالله په خیر یم، امید لرم ټول به روغ جوړ او صحتمند وي. ګرانو کتونکو ایم پی ایس ایف چې د حساب محتاج نه دی، دا وزیرې ته راغلي یو، دا خال راغلي یو، د اختر درېیمه ورځ ده. ایم پی ایس ایف ته د هغو نه وړاندې د اختر مبارکباد وایو. ایم پی ایس ایف اختر مبارک شه. مهرباني ستاسو دې مبارک شي. ډېره مهرباني ایم پی ایس ایف د وخت راکولو چې موږ هم خپل قیمتي وخت راکړو. ګرانو کتونکو اختر د درېیمه ورځ د ایم پی ایس ایف خال راغلي یو. که موږ اورال خبره وکړو نو دیر زموږ ډېر زیات ښایسته دی او الله ډېر ښایست ورکړی دی، خو د بدقسمتۍ نه او زموږ د عدم توجه د وجې نه ډېر له چا کورج نه دی ورکړی، هغه شان چا ایکسپلور کړی نه دی. نو ایم پی ایس سره مخکې خبره کوله چې زموږ دا ډېر لږ ایکسپلور شي، دنیا ته وښودلی شي، نو ډېر زیات به ښه څنګه چې ګمراټ مخکې شوی دی، سوات دی، مری دی، نور نو په هغه وجې سره د ایم پی ایس نه تپوس کوو، غوښتنه کوو چې زموږ دا دیر او خاص کر میدان ډېر زیات ښایسته ځای دی، ښایسته هر چیز د قدرتي وسایل نه مالامال دی. نو ایم پی ایس ایف نو په دغه پوښتنه کوو چې د اوسه پورې دوی د ټوریزم لپاره او د میدان او د تیر د مخکې کولو لپاره څومره کار کړی دی، اوس هم څومره کوشش کوي. مننه کوم چې بھائی ستاسو د پوره ټیم چې د لوړو لږ سیمو ته تاسو راغلی، دومره خپل ټیم هم ستاسو د ټول ټیم مننه کوم. یقینا تاسو چې څنګه خبره وکړه نو دا حقیقت دی چې میدان یو جنت نظیر وادي ده، ډېره د قدرتي حسن نه مالامال ده، خو د اوسه پورې دې ته چا پاملرنه نه وه کړې. که نه نو چې دې کې لږ انسانانو خپل ایفرټس کړي وی نو دا به ډېره مخکې تللي وي او دا به د نړۍ په سطح باندې د ښایسته علاقو په شمار کې راتللی، خو چونکې چا پاملرنه نه وه کړې نو په دې وجه لږ وروسته پاتې دي. زه به ذات خود په دې کې د خان صاحب هم ډېره دلچسپي ده چې کومې ښایسته علاقې دي هغه راښکاره شي او مونږ د ټوریزم په میدان کې هم د چا نه پاتې نه شو. نو د خان صاحب هغه ویژن باندې زمونږ هم هغه سوچونه رایښ شوي دي. دې دپاره ما غوښتنه کړې وه د خان صاحب سره چې زمونږ کوم میټینګ و په هغې کې چې زمونږ څه دلته د دیر ټول ایم پي ایس وو، هغو د خپلې حلقې خبره کړې وه. نو ما د میدان کې کلپانی ټاپ، ګلي باغ، شاهي بن شاهي او یا سرلړه ټاپ یا د ځینې سوري پاو ټاپ دا پکې ما ورکړي چې دا زموږ ښایسته ځایونه دي او نور هم میدان ټول ښایسته دی، خو دا پکې ټاپ ځایونه دي، دې ته لږه پاملرنه وشي. نو د وزیر اعظم صاحب او د وزیر اعلی صاحب عمرونو کې د الله برکت واچوي، هغې دې له یو ټیم مقرر کړی و، هغه ټیم راغلی و، د ما سره ایم پي ایس همایون خان هم و په هغه کې، زه هم ورسره جي ایم راغلی و ټوریزم، د هغه څه مونږ وګرځېدو، ګلي باغ کلپاني ټاپ یې ډېر خوښ کړو چې دا ډېر ښایسته ځای دی، شاهي بن شاهي خوښه کړه او زمونږ د ستوري باغ دپاره هغه ویل چې یاره تاسو ورته یو ځل روډ مخې جوړوئ نو چې بیا د روډ نه پس به په هغې کې مونږ نور کار وکړو. نو د ټوریزم په طرف باندې خو مونږ ډېرې ستړي کړي دي او انشاءالله ډېر زر به دغه میلاو شي. زه د یوې پارټۍ یا د یو ګوند نوم نه بدناموم، خو ځینې خلک داسې دي چې هغه متعصبه دي او هغې زمونږ ګلي باغ دغه ښایسته ځای چې هغه د اوسه پورې د میدان و، د میدان دی، د میدان به وي، په دغه باندې د دې دپاره ځینې خلکو حسد او بغض شروع کړو او په هغې کې یوه مسله کریټ کړه، نوې لانجه یې پکې واردېله چې یاره دا خو دا ځای ډېر ډیولپ کېږي، دا به ډېر مخکې ځي، نو که فرض که دا مخکې ځي نو بیا به دوی ته سیاسي کریډټ میلاویږي. نو د بر دیر یو ایم پي ایس چې هغه خپل سیاسي بازار ګرمولو دپاره په هغې کې لانجه واردېله او هغې خو په دغه لانجو باندې خو څوک مونږ ودرولی نه شي، مونږ خپل منزل طرف ته روان یو، مخکې به ځو او دا که په برول کې دی، که په بردیر کې دی، که په براډ دی، دا ټولې زمونږ علاقې دي او چې کوم ځای کې ترقي کېدی شي نو مونږ به د هغې لپاره کوشش کوو او کم حاسدان خلک چې د دې ترقۍ په لار کې انګړې کوي، دیوالونه بګې کوي، نو دا قام به هغه په خپلو پښو کې د ځان څه ویسي، خو د دیر که د کوز دی که د بردیر دی د دې ترقي څوک ودرولی نه شي. بالکل ډېره مهرباني ملک صاحب، تاسو ډېر ښایسته په جامع انداز کې خبره وکړه او یوه هم خبره هم دا وکړه چې د حسد او د بغض د وجې نه موږ یو بل ترقۍ ته نه پرېږدو
نو څوک نو چې دا کار کوي نو الله دې هغو ته د نیک هدایت وکړي ځکه چې که یو ملک صاحب کار کوي یا بل څه کوي نو موږ یو بل اپریشیټ کول پکار دي نه چې موږ د یو بل خپې ووهو او دا موږ د یو بل خپې نه وهو بلکې د هغو قام هغه خپې وهل دي نو ګران کتونکو که موږ د ایم پي ایس د کردار خبرو وکړو او موږ د هلو ځلو خبرو وکړو نو که معمولي ایشو راغله او غټه ده ملک صاحب په پارلیمنټ کې په هغه باندې خبره کړله زموږ اواز یې اعلی چارواکو ته رسولی دی او دغه شان هغه نه نور هم امید ساتو ملک صاحب ما څنګه خبره وکړه هر یو خبره تاسو پارلیمنټ ته رسوله آیا د خلک چې کوم دي کنه تاسو ډېر زیات مینه لري او په ډېر زیات مینه تاسو لري که موږ ورال خبره وکړو زه چې زما چې څومره تجربه ده نو تاسو باندې ډېر خفه کېږي او ستاسو ډېر زیات سپورټران هم دي وټر هم ستاسو ډېر زیات دي نو ملک صاحب تر اوسه درې کالو پورې تاسو خپل کم خلک دي تاسو مطمئن دي که نه ستاسو د تجربې مطابق مطمئن یاره جی یو خو د خلکو زما الفاظ نشته که هغه انسیز دي که ورسیز دي ډېره مینه یې مونږ ته راکړې ده ډېر عزت درناوی راکړی دی خو زه الله په سر ګواه کوم چې ما خپل ځان هېر شوی دی د خپل ځان سوال رانه هېر شوی دی زه ټوله ورځ او شپه په دې سوچ کې یم چې قام په ما اعتماد کړی دی ما له بارې منډیټ راکړی دی ډېر عزت یې راکړی دی چې زه د دې په بدل کې د قام کومه مسله چې هغه پاتې نه شي نو شکر الحمدلله ما د نن ورځې پورې داسې څه کردار نه دی لوبولی چې هغه داغدار دی د دې نه نننۍ ورځې پورې په ما باندې څوک دا ثابت نشي ثابتولی چې تا 2 روپۍ کمیشن اخیستی دی دا ځان د ریکارډ وایم چې که کم ډپارټمنټ یا کم ټیکهدار د دې دوه نه خلک کمیشن اخیستل که په دې کې یو قسم پاتې چې تا زما نه کمیشن اخیستی دی یا د ډپارټمنټ یا ټیکهدار زما دې په خدای قسم یې اند ریکارډ دا خبره کوم زه به ایم پي ایشپ پرېږدم زه به دا وطن هم پرېږدم زه به لنګ وم او دا ټک نه ښکته ژوند به کوم ما د اوسه پورې د قام حقونه خرڅ کړي نه دي نو ظاهره خبره ده چې که قام زما په تلخۍ یا په تیزۍ باندې زما سره تحفظات لري نو ظاهره خبره ده چې تحفظات په دې کې ختمېږي چې ما د اوسه پورې په قام سودا نه ما د قام هر اواز ایوان ته رسولی دی د قام هر حق مې د صوبې نه راوړی دی دلته مې په خپله نه دي تقسیم کړي پیسې چې څومره ماته راځي زه یې په 800 تقسیموم 8 یونین کونسلې دي زما سره د هر یونین کونسل خپله کمیټي ده قامي او هغه کمیټي هغو په خپل منځ کې فیصله کوي چې موږ ته روډ پکار دی اوبه پکار دي ډنګه پکار ده څه شی چې پکار یې هغې ته هغه په خپل منځ فیصله کوي ما ته د سکیم نوم وایي او زه یې مخې ته لېږم او هغه کار پې کېږي زه په خپله هم کارونه نه منظوروم چې پلانې کار یا پلانې کار قام یې په خپل طبیعت منظوروي نو ظاهره خبره چې زه د قام ترجماني کوم او بیا د قام په سوچ کوم او د قام په مشوره کوم نو بیا به خلک خامخا مطمئن ډېره مهرباني ملک صاحب خبره وکړه ګرانو کتونکو 2 ورځې وړاندې په باجوړ کې واقع راغلی وه چې هلته ډیم کې کښتۍ ډوبې شوي دي په هغې باندې مختلف ایم پي ایس خپل تعزیت پېښ کړی دی ایم پي ایس ستاسو څه تاثرات دي دې باندې زه یقینا د دغه غمجنې کورنۍ سره چې څومره دي د ټولو سره مونږ په دې غم کې برابر شریک یو دعاګان لاس په دعا یو طرف نه چې الله دې دغه خاندان ته صبر جمیل ورکړي او د مرحومینو شهادت دې الله قبول کړي ولې چې د حادثاتو مرګ دی او دا د شهادت د اقسامونو یو قسم دی دغه ټول خاندانونو ته دې الله صبر جمیل ورکړي د څومره شهدا چې دي د هغو دې الله درجات بلند کړي او مونږ په دې غم په ګړۍ کې د دې سره یو زمونږ د وس نه چې څه شی کېږي څومره کېږي په کوم ځای کې کېږي او چاته وینای ان شاء الله موږ د خاندان نه یو قدم وروسته نشو او په دې غم کې اوس موږ برابر شریک یو یقینا هغه الفاظ راته په جبر نه راځي چې د دې څه په کوم الفاظ باندې غم شریک یو مهرباني ډېره مهرباني ملک صاحب د وخت راکولو ملک صاحب اخرنۍ پوښتنه لرم زمونږ که د کرونا وایرس خبره وکړو نو دا زمونږ چې کوم ډاکټرز دي هغه مونږ ته وایي چې 4م لهر را روان دی او ویکسینیشن هم سټارټ دي نو زمونږ ستا چې کوم سپورټرز دي کوم چې ستا فالوورز دي ستا ووټرز دي هغو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې آیا دا ویکسین چې کوم دي دا د 18 سال کوم خلک دي یا نور هم دي نو هغه ویکسین وکړي که نه زیات خلک د دغه نه ډډه کوي چې دا د ژوند لپاره او مختلف پروپاګانډې مشهورې شوي دي چې 2 کاله بعد به هغه ته نقصان رسي نو خپل ووټرز ته دې باره کې څه پیغام ورکول غواړئ اخرنی زه خو خپل ټولو چې څومره کتونکي دي څومره مینوال دي وروڼه دي دې ټولو ته دا پیغام ورکوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې ته څه ځان نه خوښې هغه بل مؤمن نه خوښې
ما خو ځان له خوښ کړی دي، ما ځان له ویکسین کړی دي. نو چې ځان له مې کړی دي، زه په دې بنیاد نه وایم چې د 2 کاله پس دا 2 کاله پس چا لیدلی چې 2 کاله پس به څه کېږي، او دا ګارنټي چې ما له څوک راکوي چې ته به 2 کاله نه مرې، نو دا خو بیا هم ډېره غټه ګارنټي ده. د عامو انسانانو خو د 10 منټه ګارنټي نشته، نو دا خو لا بیا هم ښه دي موږ له 2 کاله ګارنټي راکوي. دا پروپیګنډې دي، محض د دې لپاره دي چې یاره په دې خلکو کې دا وبا خورئ. دا خلک دغه شانې د ټینشن لاندې دا هغه خلک کوي دا چلونه چې هغه نه غواړي چې د دې دنیا نه د وبا ختم شي، هغه نه غواړي چې د دې دنیا رونق دې بیرته بحال شي. او موږ دا وایو چې یاره ډاکټر چې دي نو دا په مخلوق، په خپل مریض، په خپلو خلکو، د خپلو بچو په شان خبرې کېږي. بیا دومره پوهان خلک چې زمونږ د ملک وزیر اعظم عمران خان هغه ویکسین کړي دي، زمونږ وزیر الله صاحب محمود خان ویکسین کړي دي. ولې دغه خلک ناپوه دي؟ دا په دې نه پوهېږي چې 2 کاله بعد به داسې کېږي. هغو ته خپل ژوند عزیز نه دی، هغو ته خپل ځان عزیز نه دی. دا د خلکو پروپیګنډې دي. زه خپلو ټولو عوامو ته یو خو لیټ شوم، خو په اخره کې د لوی اختر ټولې خوشحالیانو مبارکي ورکوم، او دا یو پیغام هم ورکوم چې د ملک د وطن دپاره، ستاسو د ځان دپاره کوم څه ضروري د خلکو په پروپیګنډو کې مه راځئ، هغه وکړئ. د خپل چاپېرچل، د خپل ګاونډیانو، د دې ټولو د اختر په خوشحالیانو کې دومره خیال وساتئ. د اختر خوشحالیانې هغه خوشحالیانې دي چې ستا ګاونډیان هم خوشحاله وي، ستا خپلوان هم خوشحاله وي، ستا چاپېرچل کې ټول خلک خوشحاله وي، نو هغه خوشحالي. که فرض کړه یو کور باندې خوشحالۍ باندې کېدی، نو د عمراو د شیوخو کورونه خو ټول عمر په خوشحالو دي، نو هغو به بیا د اخترونه نه کولی. اختر نوم د اتفاق دی، اختر نوم د اتحاد دی، اختر نوم د اجتماعیت دی، چې په دې کې مونږ خپل چاپېرچل کې ځان نه تېر چاپېره وګورو. کوم چې کمزوري خلک دي د هغو سره مرسته وکړو، په خپلو خوشحالو کې شریک کړو، د هغو په خوشحالو به زموږ خوشحالي زیاتېږي. ډېره مننه کوم ستاسو د پوره ټیم او څومره چې مونږ ګوري هغو ټولو ته د لوی اختر خوشحالیانې مبارک شي. او دا هیله لرم چې د خپل چاپېرچل د ټولو خلکو مرسته وکړي، د خپل وطن د دفاع لپاره ښه سوچونه وکړي. څوک چې پروپیګنډې کوي په پروپیګنډو کې مه راځئ، د خپل وطن د خپل صحت خیال وساتئ. ډېره مننه. ډېره مهرباني MBS د وخت راکولو. الله دې ستاسو په عمر کې ډېر برکت ولګوي چې موږ له نور عزت راکړو، موږ له وخت راکړو. ډېرې زیاتې مهرباني، او انشاءالله بیا هم ستاسو سره هیلې لرو چې بیا هم موږ له وخت راکوئ، خپل قیمتي وخت په زموږ سره شریکوئ. ډېرې زیاتې مهرباني. الله